لر دی او کبر دی درد یو دی سیلاب که زلزله د غم یو دی داسې ښکاري جوړ الله خفه دی داسې ښکاري جوړ الله خفه دی دا ځکه بار بار افتونه راځي دا ځکه بار بار افتونه راځي راځئ چې وباسو توبه په سچه راځئ چې وباسو توبه په سچه د الله په در کې هېڅ کمی نشته دی د الله په در کې هېڅ کمی نشته دی نظم دا څنګه باران و دا څنګه سیلاب و په ارام روانه زندگی و هر انسان په خپل روزګار و په ارام روانه زندگی و هر انسان په خپل روزګار و ما چې دروغ له په خپل هوش حواس کې نه وم ما چې دروغ له په خپل هوش حواس کې نه وم زما مور تنور رمبه کړو وای روټۍ پورې کومه بابا پټکي ګوټ چالي کړه وای بګې شو کومه هر طرف ته خوشحالي وه خشته شان زندگی وه هر طرف ته خوشحالي وه خشته شان زندگی وه هر طر دې کې یو آواز شو تندر د اسمان شو دې کې یو آواز شو تندر د اسمان شو هر طرف ته غل غوبل شو اوازونه او یو شور شو هر طرف ته غل غوبل شو اوازونه او یو شور شو سیلاب راغلو هر انسان په خپل ځان شو هر یو کور په کاڼو روان شو هر انسان په خپل ځان شو هر یو کور په کاڼو روان شو زما پلار واپس رانغلو زما رور واپس رانغلو دا څنګه باران و دا څنګه سیلاب و د هر یو کونه جنازې د لوی وړو شولې روانې د هر یو کونه جنازې د لوی وړو شولې روانې دا بعضې بازګونه په کفن کې پراته دا بعضې بازګونه په کفن کې پراته دا یو ماشوم پکې د مور په غېږ کې دا یو ماشوم پکې د مور په غېږ کې سره د مور او د کاڼو لاندې دا څنګه باران و دا څنګه سیلاب و د هر یو ماشوم وجود پکې په خټو ګنده د هر یو ماشوم وجود پکې په خټو کنده په سپین کفن کې د ګلاب ځلیږي په سپین کفن کې د ګلاب ځلیږي مور جړیږي بس یې پاسه کنه د سوات بونیر باغونه خو پتا ځلیږي مور یې جړیږي بس یې پاسه کنه د سوات بونیر باغونه خو پتا ځلیږي دا څنګه باران و دا څنګه سیلاب و هر طرف ته یې کورونه روان کړل هر طرف ته یې دوکانونه روان کړل هر طرف ته یې کورونه روان کړل هر طرف ته یې دوکانونه روان کړل زما مور خو په ژړا شوه وایي سوات بونیر یې راته روان کو هر طرف ته لوی واړه د خټو لاندې وی پراته دي هر طرف ته لوی واړه د خټو لاندې وی پراته دي هر طرف ته جړاګانې هر طرف ته روان کورونه مورې بس که ژړا بس که سوال وکړه د الله نه چې دا خشته سوات مودان شي او د بیا ګلې ګلزار شي زه وشال دا یو سوال کوم ای زما مسلمانانو مدد وکړئ د سواتیانو مسله تاله پته شته چې ته په سوشل میډیا باندې دونه وایرل شوې نشته درته پته ولې درته نشته ستا ویډیو خلکو په لکونو خلکو کتلې 10 لاکه نه سوا یو پیج باندې کتل شوی 10 لاکه د خلکو مننه د خلکو مننه کې ستا نظم یې خوښ کړی و که نه لورو نظم تیار کړی به مدینه کې ویم ښه ماشاءالله نو مدینې ته به څنګه ځې مدینې ته خو ډېرې غټې پیسې لګي پته درته شته نشته درته پته الله به دا ارمان پوره کوي انشاءالله زمونږ داسې کتونکي ملګري شته ملګرو دا ډېره وړه ماشومه ده والد صاحب وایي د دې غټ ارمان دی چې زه د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په باره کې یو بهترین نظم دی هغه زه جوړوم به تیاري باندې ما چالو کړې ده خو شوق مې دا دی که هغه ما په حضور پاک صلی الله علیه وسلم په روزه کې ووي نو ډېر زیات خوند به وي نو وایي به دغه ارمان مې دی خو دا چې وسایل کم دي والد صاحب وړه غوندې نوکري کوي په هغې باندې خپل کور چلی نو د عمرې خو داسې زمونږ رونه شته په دې سوشل میډیا باندې لیکن څنګه طاهر خان لالا دی کو هغه چېرته دا ویډیو زمونږ د وکته او دی یې پکې منشن که نو بالکل دغه شان د کو څوک آفر ورکولی شي او د دې ماشومې د زړه د ارمان پوره کولی شي نو تاسو زمونږ سره رابطه کولی شي ډایرکټ په ډایرکټ انشاءالله تاسو ته مونږ د اشال ماشومې نمبر درکو د والد صاحب او تاسو یې سره بیا رابطه کولی شئ الله ډېر زیات مبارکباد درته وایم ماشاءالله دا دومره محنت او دا دومره ښایسته انداز کې دا درته چا یاد کړی لورو دیدار الپاپا یاد کړ پاپا درته یاد کړی څنګه یاد کړی دی دا دومره ګران کار دی دا دومره ښایسته کړی جوړول او دا نظم دومره مزیدار انداز کې یو خبره کوله
دا څنګه د ذهن ته راله د پاپا ذهن ته څنګه راله دا زموږ کتونکو ته ووایه چې دا څنګه جی ما محنت کړې. محنت مو کړی او پاپا دی وایي چې ماشاءالله امانګړ کلي کې چې څومره علاقه ده په کې په اسکول کې ماشاءالله ایشال الله تعالی په هر ځای کې فرست راوسته دا حقیقت دی. اوج یو څو چینلو باندې ډیره زیاته د نظم ډیر خلکو خوښ کړی و ډیره مینه ورکړې وه ما معلومات کولو چې ایشال ماشومه دا کلاس کې سویمه ده په ویډیو کې خو ډیره غټه ښکاري خو دا ډیره وړه غوندې ماشومه ده نو چې را روانو ما دې دپاره مې یو ګفټ واخیسته وړوکې غوندې ګفټ ما وی چې دا به زه د خپل ایشال ماشومې ته ورکړم دا وړوکې غوندې تحفه ده دا قبوله کړه ښه په دې به لوبې کې بیا به درته انشاءالله نیکسټ ټایم چې زه راځم زه به تعالی انشاءالله د سکول سامان راوړم خوښه یې ده ښه ایشال ماشومه چې کومه ده دا د 6 کالو ده او په 2م کلاس کې سبق وایي یو د دې د ګلالۍ یو وړوکي ماشوم ورور دی غریب معذوره دی خو پلار یې وایي چې ډېر تیز دی د دماغونه دیم به شعرونه یادوي هم به تاسو ته مخامخ کوو اوس درته درځي که نه یو هم نه درځي